او په دغه شپه باندې تاسو ته ما عرض وکړو چې د بنیکل قبیلې د چیلو د ویښتو نه د زیاتو خلکو الله پاک هغه مغفرت نصیب کوي، خو بعضې حضرات دي چې د هغې په دې شپه مغفرت نه نصیب کېږي. د کومو حضراتو چې په دې شپه باندې مغفرت نه نصیب کېږي نو موږ وګورو چې هسې نه په دغې خلکو کې موږ راغلي وو. د هغې نه یو کس مشرک دی، مشرک خو هسې هم غرق دی، د مشرک مغفرت بالکل نشته. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او دا مشرک ولی الله پاک نه معاف کوي. نو محترمو، شرک معاف کول دا د الله پاک د غیرت خلاف خبره ده. کله کله یو سړی وایي دا مې د غیرت تقاضا ده. ګورې یو چرګي هغه په کور کې د بل کور چرګ نه پرېږدي، دا هغه د خپل غیرت خلاف ګڼي. دارنګې زمون رب واحد لا شریک ذات الله دی. نو دا د الله د غیرت خلاف خبره ده چې الله مشرک ته مغفرت وکړي. دویم نمبر جادوګر. د جادوګر سړي په دې شپه باندې دته معافي او بخشش نه کېږي. د دې برکت والا میاشتې د رحمت نه جادوګر هم څه دی؟ دی محروم دی. کاهن او نجومي کم خلک چې د غیب خبرې ذکر کوي، د غیب و علم دا خاصه د الله پاک ده. علم غیب خاصه خداوندی ده. نو څوک چې د غیب و خبرې کوي او دغه نجومیان الله پاک د دې مغفرت نه نصیب کوي. ناجایز بغض او کینه لرونکي، نن ورور د ورور نه خفه دی، خور د ورور نه خفه ده، رشتہ دار د رشتہ دار نه خفه دي. عزتمندو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه فرمایي وی که رشتہ دار نه د پتون غوښه په سوچو غوړو کې سره کې ولور کې نو بیا به هم هغه وایي چې دې نه خو بوی راځي. نو ناجایز بغض او کینه لرونکي د نه ما سره زیاتې کړې ده، لکه کړې دي زیاتې. خدای بنده دنیا کې بدیا کوری او ونی د جنت په دې بونډرې ځان د کور جوړ کا. او باجی والا دا ټول د ډمتوب نسبتونه دي کړه دي او په دې کې مصروف، په دې کې چې څوک سوي مصروف. او دا یاد لرئ خپلو کې ناست یو، موږ ټول بیماران یو. دا خانقاه زموږ دا مسجد دا مدرسه دا علم دا تبلیغ د دین دا ټولې شابې دا زموږ روحاني اسپتالونه دي. عزتمندو په دې شته مجلس کې داسې ملګري شته چې د هغې مخکې ګیرې نه وي، نن یې په مخونو ښکلې ګیرې دي او په سرونو یې ښکلې پټکي دي. الحمدلله چې کوم مسلمان ګیټې پټې ساتي، هلنګ کې وي کمی پرتوک کې وي کوټ کې وي شیروانۍ کې وي چوغه کې وي، نو د دې کس مغفرت نه کېږي. او د زناکار سړي او زناکار ښځې مغفرت نه کېږي. او د والدینو د نافرمان مغفرت نه کېږي. څوک چې د مور پلار نافرماني نو په دې مبارکه شپه د هغه مغفرت هغه نه کېږي. او شراب سکون کې او چې د دې کوم کس عادي وي، عادت یې وي، د ده مغفرت نه کېږي. او رشتہ دار او مسلمان رور سره ناحقه تعلق کوونکي د ده مغفرت هم په دغه شپه باندې هغه نه کېږي. کله کله والدین وفات وي او بچي وي یاره ما نه خو مې بیبي خفه تلې ده، بابا خفه تلې دی، دا خو ما ښه نه دي کړی. نو علما کرامو هغې لیکلي دي چې که فرض که څوک بدقسمته انسان داسې وي چې د ده مور پلار د خفګان په حالت کې وفات شوي وي، نو د اولاد فرض دا دی چې د هغې لپاره د ایصال ثواب او د مغفرت دعاګانې هغه کوي. ګورې خپل مور پلار له مور له بیل او یا زره کرته لا اله الا الله ووایه، پلار له بیل له ووایه،